مولانا فضل الرحمن صاحب خو هم د شیعاګانو سره اتحاد کړی هغه وخت کې جایز اوس د پی ټی آی والو سره ناجایز دی. پیغام د پی ټی آی والو کارکونانو ته دی چې آیا په دې موجوده زمانه کې هم تاسو د خپل پارټي او د خپل لیډر دفاع کوئ؟ ستاسو دغه ضمیر هم تاسو نه ملامته کوي؟ تاسو به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به څه جواب کوئ؟ صحابه کرامو سره څنګه په کومو سترګو باندې ملاقات به کوئ؟ تاسو هغه مولیان، هغه جعلي پیران او هغه جعلي تبلیغیانو ته وایم چې هلته نه به کافران په فیسبوک باندې ستا اسلام بدناموي، ستا مولیان به بدناموي، او ته بیا دلته درس ورکوي چې دا فیسبوک مه کوئ، ته بیا درس ورکوي چې په ویډیوګانې مه اپلوډ کوئ. بېغیرته ستا ایمان کمزور دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. انتهایی واجب الاحترام حضرات، زما نننی پیغام د پی ټی آی والو کارکونانو ته دی چې آیا په دې موجوده زمانه کې هم تاسو د خپل پارټي او د خپل لیډر دفاع کوئ او د هغه خلکو باندې تاسو ناز او فخر کوئ کم خلک چې دغه مسلمانانو د اوټونو په وجه باندې سیټونه وګټل او خپل دغه سیټونه د صحابه کرامو د دشمنانو په خپو کې وغورځول او هغې د خپو نه یې قربان کړله. یقینا په دې ځمکه باندې اوسېدونکي خلکو کې ټولو نه بدترین خلک هغه دي چې هغې د صحابه کرامو دشمنان او د صحابه کرامو ګستاخان وي، او بیا خصوصا د خلیفه اول د رسول الله مبارک ملګری او د مسلمانانو په زړه باندې راج کوونکی انسان او یو شخصیت خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغې دشمنانو په پارټي کې شرکت کول او د هغې سره په یو پلیټفارم باندې جمع کېدل یقینا دا د مسلمانانو شان نه ده. محترمو یاد ولرئ چې دغه دنیا کې یو څو ورځې ژوندون وي، د حشر په میدان کې د رسول الله مبارک مخې ته او د ابوبکر عمر عثمان علي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مخې ته ما او تا ته د یو خبرې جواب کول په ما او تا باندې لازم دی، او بیا هلته به زما او ستا دغه زبان چالاکي او زما او ستا دغه زبان دروغګویي دا به هم نه چلیږي. بیا به داسې اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د قیامت په دغه میدان کې بیا زما او ستا دغه ژبې دا وینا دا به هم هلته قابل قبول نه وي، بلکې زما او ستا دغه لاسونه دا به ګواهي کوي، زما او ستا دغه خپې دا به ګواهي کوي، زما او ستا دغه لاسونه په دې باندې به ګواهي کوي چې د کم لاس باندې تا مهر لګولی و هغه مهر د صحابه کرامو د دشمنانو په حق کې لګېدلی و. محترمو، نن مسلمانان دومره بزدله ګرځېدلی دي، د دوی په زړونو باندې د خپل د اعمالو په وجه باندې مهر لګېدلی دي چې په حق او په باطل کې فرق نشي کولی، په ښه او په بد کې فرق نشي کولی، او بیا د خپل دغه جماعت دفاع دپاره بیا د نورو مسلمانانو تذلیل کوي. دا اوس کم دین دی چې یو انسان خپل دغه باری اکثریت سره دغه جیت هم وکړي او بیا د وحدت المسلمین د شیعاګانو د صحابه کرامو په پارټي کې شرکت وکړي او بیا جواب کې دا وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خو هم د شیعاګانو سره اتحاد کړی هغه وخت کې جایز اوس د پی ټی آی والو سره ناجایز دی. نو نادان خلکو یو بی بل پارټي سره اتحاد کول دا په دین اسلام کې گنجائش لري چې مثال په طور باندې مسلمانان د دین اسلام خلاف خلق د مصلحت په بنیاد باندې په خپل دغه پارټي کې هغوی ته ځای ورکړي او هغې سره اتحاد وکړي او هغه د خپل فرمانبردار وګرځوي، یعنی دا مسلمانان به حاکمان وي او دا بل کم ګستاخان چې وي دا به حاکمان نه وي بلکې دا به غلامان وي. او نن تاسو څنګه چل وکړله چې مسلمانان غلامان وګرځېدل او د صحابه کرامو دغه ګستاخان کم خلک چې وو هغه ستاسو مالکان وګرځېدله، تاسو خپل دغه سرداري او خپل دغه ګټه دا د هغې په غلامي باندې تسلیم کړله. هغه عمر رضی الله عنه چې هغې باره کې رسول الله مبارک فرمایي لو کان بعدي نبی لکان عمر، که زمانه پس پیغمبر او نبی هغه به عمر و. هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې هغې باره کې په قرآن مجید کې آیتونه نازلیږي، نن د هغه صحابیات ام المؤمنین د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دشمنانو سره تاسو اتحاد نه بلکې هغې پارټي کې شرکت وکړله. که چېرته تاسو هغې سره اتحاد کړي بیا به هم موږ صبر نه کار اخیستو چې بهی اتحاد کړی ده، دومره غټه خبره نه ده. شاید چې دغه ظالمان دغه ګستاخان به ستاسو له وجې نه د صحابه کرامو د ګستاخي نه ځان وساتي ځکه تاسو سره اتحاد کړی ده، لیکن د هغې پارټي کې د شرکت کولو نه مخکې تاسو هغې ته اعتماد داسې ورکړله او هغې غلامي داسې تسلیم کړله چې ستاسو د پارټي مشر شیر افضل مروت د دغه پارټي کې د شرکت کولو نه مخکې هغې د صحابه کرامو په شان کې ګستاخي وکړله، د صحابه کرامو په شان کې ګستاخي شکل کې هغې یو ټویټ وکړله چې هغې دفاع کې بیا پی ټی آی والا لګیا شو.
نن مسلمانان دومره سوچ نه کوي چې نن عیسایان یهودیان پوره کفار دغه ملت دا د مسلمانانو خلاف یو شوی ده. دوی دغه دین اسلام نوم د ځمکې نه روکول غواړي، مسلمانانو دغه نوم او نشان میټول غواړي او اسلام دغه بیرغ ښکته غورځول غواړي او هغې په دغه عظیم الشان دغه جنګ کې مسلمانانو استعمال کوي او خپل مخې ته ډال هغه مسلمانان ګرځوي. لیکن مسلمانان د خپل پارټي او خپل دغه لیډر په دغه نشه کې او دغه ګمراهي کې مبتلا شوي دي او هغې نه خپل اسلام او دین دا مکمل هیر شوی ده. یقینا مسلمانانو ته پکار دی چې لږ هوښیار شي، لږ خپل دغه سترګو نه د غفلت دغه پټۍ دا لرې کړي، د غفلت د خوب نه بیدار شي او که نور چېرته څومره سیاسي اختلافات وي لیکن د صحابه کرامو په دغه عزت او په ناموس باندې سودا مه کوئ. د صحابه کرامو په شان کې ګستاخي کوونکي خلکو په خپو کې مه غورځېږئ. د صحابه کرامو په دغه شان کې ګستاخي کوونکي خلکو سره په یو پارټي کې شرکت مه کوئ. یقینا پکار دا و چې هغې سره یو سیټونه و د شیاګانو سره، پکار دا و چې هغې ستاسو غلامي تسلیم کړي چې تاسو سره پوره 100 سیټونه و، لیکن داسې ونه شوله بلکې ستاسو 100 کسانو هغې د یو سیټ په بنیاد باندې هغې په خپو کې وغورځېدله او هغې په دغه پارټي کې شرکت وکړله. ستاسو دغه ضمیر هم تاسو نه ملامته کوي. تاسو به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به څه جواب کوئ؟ صحابه کرامو سره به څنګه په کومو سترګو باندې ملاقات به کوئ تاسو؟ او بیا د دې ټول وجه دا ده چې دغه ظالمان کفار یهودیانو په ملک پاکستان کې تقریبا د 15-20 سالونه هغې په دې کوشش کې وو چې څنګه دا خلک د علما کرامو خلاف مونږ د دې ذهنسازي وکړو او د علما کرامو خلاف د دې ذهنسازي کولو نه پس دغه خلک په خپل اعتماد کې واخلو. او بیا زما هغه خلکو ته هم پیغام دی چې د چا په سر باندې دستار وي، څوک تسبیح په لاس کې اغوستی او د تبلیغ په لاره کې وځي. یقینا بعضې هغه مولیان چې هغې په سر باندې پګړي وي، بعض هغه جعلي صوفیان چې څوک ځان ته د صوفیتوب طرف ته اشاره کوي او بعضې هغه جعلي تبلیغیان چې حقیقت کې نه تبلیغیان وي نه صوفیان وي نه مولیان وي لیکن دغه غیرو دپاره کار کوي او د اسلام د دشمنانو دپاره لاره هم ورکوي، څوک د تبلیغي په شکل کې، څوک د مولا او د عالم په شکل کې او څوک د صوفي او د پیر په شکل کې. بیا راځي زمونږ علماء حق خلاف لګیا دي او بیا څوک کم خلک چې په سوشل میډیا باندې دغه صحابه کرامو دشمنانو خلاف ویډیوګانې ریکارډینګ کوي یا دغه شان یو پوسټونو سره د دې مخنیوي کوي، دغه جعلي تبلیغیان او دغه جعلي مولیان او دغه جعلي دغه صوفیان دی بیا دغه مولیانو خلاف ودرېږي او بیا ورته وایي چې په اسلام کې ویډیوګانې د کوم ځای نه راغلي ده، اسلام کې فیسبوک د کوم ځای نه راغی. نن سبا خو د فیسبوک او د موبایل مولایي ده. دا یقینا غټ دلی انسان دی او دا ټول نه غټ بې غیرته انسان دی او دا د کافرانو دغه غیر مسلمو دپاره لاره هم ورکوونکی انسان دی. دی اسلام د تعلیماتو نه خبر نه دی او بیا دی وایي چې دا فیسبوک او موبایل خو کافرانو ایجاد کړی دی، دې وجه باندې مولیان هم نن فیسبوکي مولیان شوله. دا بکواس کوي، دا ټول بې غیرته خلک دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاریخ تاسو وګورئ، رسول الله مبارک به داسې کوله چې حالات مد نظر ته به وکتله او حالاتو ته به یې وکتل او په دغه حالاتو مطابق د کافرانو چال به یې هغه باندې الټه کوله. تاریخ تاسو وګورئ، په دنیا کې دغه منجنیق دغه توپونه ایجاد کوونکي خلک دا کفار وو، لیکن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غزوه طائف په دغه موقع باندې رسول الله مبارک د کفار ایجاد کرده دغه منجنیق هغه د کفار مقابل استعمال کړله او هغې په وجه باندې اسلام ته یو مضبوط دفاع ورکړله او اسلام حفاظت یې وکړله. مطلب دا چې کم شیز کفار ایجاد کړي ته کوشش وکړه چې دغه شی د کفارو خلاف استعمال کړي. یقینا مسلمانانو یاد ولرئ چې کله یو انسان کافران الکترونیک میډیا په وجه باندې مسلمانانو دین بدنامول غواړي، د نوجوانانو ذهنسازي کول غواړي او نوجوانان د دین اسلام په باره کې بدځون کول غواړي، نو دې ټیم کې ما ته دا نه دی پکار چې ما ته توره په لاس کې واخلو کافر سره جهاد وکړو. اسلام موږ ته دا درس نه راکوي بلکې اسلام ما ته دا درس راکوي چې په دې موقع باندې دین اسلام درته دا وایي چې دا توره لاس کې ما اخله بلکې دې ټیم کې ته هم د سوشل میډیا او د الکترونیک میډیا او د تحریري شکل باندې د دې نوجوانانو ذهنسازي وکړه، د دې په ذهن کې چې څومره د اسلام خلاف اعتراضات او بدظني اچولې شوي دي هغې صفایي وکړه، نه کې ما ته دا وایي چې ته صبر نه کار واخله. بل طرف ته که یو انسان کافران د مسلمانانو خلاف داسې کاروایی وکړي چې مسلمانانو خلاف تحریري کاروایی وکړي، کتابت وکړي، مسلمانانو ته د کتابت په میدان کې شکست ورکول غواړي او ته دلته نه په هغه باندې د ټینک او په بارود باندې حمله کول غواړي، یقینا دا د اسلام درس نه دی بلکې اسلام درته دا وایي چې په کم طریقه باندې دی د مسلمانانو خلاف ذهنسازي کوي د نوجوانانو، په هغه میدان کې د دې مقابله وکړه.
او که چېرته هغوی کافران در باندې حمله ورکېږي هغې په توره لاس کې اغوستې او در باندې حمله کوي بیا په دې ټیم کې ستا دغه واز او نصیحت دا نه پکارېږي. نو خلاصه ده چې د حالاتو مطابق چلیدل او د حالاتو مطابق د خپل دین اسلام دشمنانو مقابله کول دا اسلامي تعلیم دی او دا اسلام موږ ته دا درس راکوي. یقینا امام انقلاب امام سیاست مولانا فضل الرحمن صاحب څو کاله مخکې ویلي چې دا خلک د یهودیان او د شیعګان او دا خلک د صحابه کرامو دشمنان او د دین اسلام دشمنانو دپاره لاره هموارونکي خلک دي. خلکو به نه منل چې دوی هسې یو چا باندې الزام لګوي لیکن د امام سیاست امام انقلاب هغه بصیرت دومره لرې پورې کار کوي چې نن په حقیقت کې هغه هر څه ثابت شوله چې دا خلک د صحابه کرامو دشمنانو په خپو کې وغورځېدله. خپل دغه بادشاهي خپل دغه ایمنیتوب او خپل دغه امپیتوب دغه سیټونه ټول د صحابه کرامو د دشمنانو په خپو کې وغورځوله. مسلمانانو ته پکار دی چې د ټولو اول د خپل دین او د خپل پیغمبر او د خپل صحابه کرامو دفاع وکړي. خپل دغه هر څه دی د صحابه کرامو نه قربان وکړي. رسول الله مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله مبارک ما ته دا درس راکوي چې انسان تر هغې پورې کامل مؤمن او مسلمان نشي جوړېدلی تر څو پورې چې د خپل مور او پلار د خپل بچو د خپل اولاد او د خپل ښځې نه زیات مینه محبت رسول الله مبارک سره نه وي کړی. او بیا رسول الله مبارک سره مینه کول څه دي؟ یقینا چې د صحابه کرامو سره مینه محبت کول دا گویا چې د رسول الله مبارک سره مینه محبت کول دی. اوس کم انسان چې صحابه کرامو دشمنانو سره هغې پارټي کې شرکت کوي د صحابه کرامو دشمنانو سره په یو صف کې ودرېږي یقینا دا د رسول الله مبارک کامل امتي نشي کېدلی. دغه شان د خلکو نه بایکاټ کول دا په ما او تا باندې لازم او واجب دی. مسلمانانو پاسې په خپل صحابه کرامو غیرت وکړئ په دین اسلام باندې غیرت وکړئ او په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکړئ. پرېږدئ دغه سیاسي دغه غلامي او دغه خلکو په دغه خپو کې دغه خپل اسلام او دین مه